په کوزدر تحصیل دینزي اسبن جوړ کلی کې د جرګې په کوششونو د دوو فریقینو احمد جان او بخت جان خاندانونو ترمنځ روانه دښمنی په دوستۍ کې بدل شوې ده. په دې سلسله کې جوړ کلی کې د متاثره فریق احمد جان په کور د یوې درنې جرګې تابع چې پکې د جرګې مشرانو ډیری پیر شاهزاده صاحب ایس ایچ او اسبن عبدالجلیل کوټي ګرام باچا مولانا حبیب الله ډاکټر بشیر محمد الطاف حسین خان رحمان الدین بهادر جان حاجی دوا خان نور محمد جان مختیار احمد محمدیار په شمول سیمې او کلی ګڼ شمېر کشرانو مشرانو او ځوانانو شرکت کړی و. جرګه کې د جرګې مشرانو د متاثره فریق احمد جان هغه زوی یعقوب جان او خاندان نور غړي د ملزم فریق بخت جان د هغه د زامنو شیر نبی محمد نبی او خاندان نورو غړو او دریم فریق پچا چې د دروغو داوا شوي جیل تیر کړو الف جان او اکبر علي یو بل سره په میلا وهلو د دې ترمنځ روانې دښمنۍ په دوستۍ کې بدلون اعلان وشو. د متاثره فریق د چا چې زوی مړو احمد جان ملزم فریق بخت جان او دریم فریق اکبر علي وینا وه زما زوی پاتې شو ایستلی و نو بیا هغه کې د جرګې مرګې راتلې پیر صاحب دلې د مشران راتله زما په دې باندې هېڅ هم نشته دی ما وبخښه د الله په نوم باندې او بس څه به ووایي د هغه به د خاورو نه کو زما بل د ورورونه دي دا زموږ ټول د ورورۍ خبره ده که زما یو وراره مړ شي او څه مړ شي هغه د جنازه هلته هغسې نه نشم برداشت کولی د دې وجه نه مې په خپل زما نه دا زور راوسته چې زما زوی خو هسې هم لاړ شو خو چې زما نور ورونه دا خلک بچ پاتې شي د دې وجه نه ما دا دوی له جرګې اختیار وکړو هغو دا جرګه وکړه فی سبیل الله د الله په نوم مې وبخل. دا زما رونه دي د تر زامن مې دي په دې کې کومه کمی پیښ شي به الله ته معلوم وي او موږ روغه وکړو کمې خبرې اترې شي په هغې باندې ټوله لکه موږ روغه وکړو د الله په نامه باندې موږ خبره ختمه او ایندن دپاره دا زموږ روري ده د یو بل سره غمخادي خپله کته پورته غمخادي به کوو او موږ د یو بل نه خلاصېږو نو چېرته به لاړ شو دغه زموږ لاره ده او دغې نه خلاصون نه چې یو رونه یو څوک باری نه یو. او دا کومه مسله چې راغلې وه نو دا دواړې طرف ته زما د تره زامن دي او کمې سختې سوختې چې تېرې شوي دي یا د جیل یا د بل ځای د جرګې مرګې راغلې وي او ما د الله په نوم دا ټول معاف کړي دي او څه راتلونکي له به انشاءالله ټول وروري کوو او یو بل ته به د بدو دغه نه کوو او انشاءالله خپل وروري به قایم او دایم وساتو. جرګې ته د وینا په وخت مولانا حبیب الله پیر شاهزاده صاحب او نورو د دین اسلام په رڼا کې د روغې جوړې په اهمیت رڼا واچوله او په روغه جوړه یې دواړه فریقینو ته مبارکۍ ورکولو سره په روغه جوړه کې په کردار ادا کولو د جرګې د ممبرانو د کردار ستاینه وکړه. دوی وویل چې واحد د صلح عمل دی چې الله تعالی پکې د فریقینو ترمنځ په صلح کې د دروغو ویلو اجازت ورکړی دی. سید شاهزاده صاحب فریقینو ته په صلح د عمل کولو په سختۍ سره تلقین وکړو چې دا قرآن پړه کې وخورئ هر یو دغلته وایي موږ په دې قرآن قسم وعده ده که چا په دې روغه باندې بیا لاس پورته کړو د الله قرآن او دا جرګه او دا اهل بیت دي تباه برباد کړي الله دې نیس او نابود د جوړ کلي په دې دښمنۍ کې په خانګي تنازعه د احمد جان زوی مړ شوی. محمد اسرار خیبر نیوز جوړو کوزدر.